په دنیا کې الله پاک د ټول خلک یو ځای ولې نه مړ کوي؟ سوچ مو برابر دی؟ دا دنیا کې اوس الله پاک په یو محله کې دا ټول خلک یو ځای ولې نه مړ کوي؟ د دې وجه تاسو ته معلومه ده؟ د دې وجه دا ده چې رب العالمین دا ټول خلک یو ځای مړ کولی شي، خو الله پاک یو یو کس مړ کوي چې دا نور خلک ورنه عبرت واخلي. چې انسان ګور دا یو مې مړ کو که نه، سبا له ته به هم مړ کېږي، زه به هم مړ کېږم، دې نه عبرت واخله. نو مونږ د مړي نه عبرت اخلو؟ نه اخلو که نه. دغه قبر ته مونږ ځو که نه. او پښتانه نه دي، خصوصا پښتانه دي څنګه چل کوي؟ ټول زندگی به خلکو پسې بدرت به وایي، سپک به ورته ګوري، او چې کله مړ شي که نه د ټولو نه اول به لاړ شي د قبر به ورته کني. دا دوی ته سم اکثر د جنازه کټ نه دی، دې پسې خلک منډې وایي، یو بل له دیکې ورکوي. ما له پرېږده تاسو کتلې که دلته داسې چل نه زموږ کلي کې خو داسې دا جنازې کټ چې وړي که نه، نو دا اکثر دا نوجوانان نه دي، دوی هم داسې منډه کوي، یو وایي ما ته پرېږده، بل ته وایي چې دا چېرته دوی جنت ټیکټ دی چې بس دغه کټ پسې روان. ثواب کار دی، خو دینه ثواب کار دا مونځ کول دی. د مونځ پسې ولې منډې نه وهي؟ چې کله بابا ته چې وفات شي که نه، د ټول نه اول به ستا دغه کټ نه دی، دا به دې بچې ویسې ورځې نیغ نیغ به ځي. مطلب دا چې بابا تنګ یم درنه وځه، چې ته مړ شي ولا که 2 ورځې څوک په کور کې ایثار کړي، ډایرکټ دې وړي قبر ته، یو څه ګنده کېږي، بدبویي کوي، یریږي. حتی چې نه دی ستا بچي چې تا نه پیدا شوي که نه، او چې مړ شي انسان، چې مړ شي په کور کې اسې درته وایم چې 3 ورځې پروت که نه، دا بچي درنه کرکه به کوي چې تا نه پیدا شوي. ګوره دا دنیا دومره فاني او فضول شیز ده. نو اصل زندگی هغه د آخرت ده، د آخرت تیاری مونږ وکړو. داسې ده که نه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ډېر ښکلې تربیت به کوله. چې وکتل صحابه کرامو ته، یو صحابي به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ټولو نه بهتر عمل کم یو دی؟ رسول الله به ورته وفرمیل چې مونځ کوه، ځکه چې دې کس ته مونځ ضرورت و. نو دې کس به ډایرکټ مونځونه به کوله. بل کس به راغی رسول الله ته به فرمیل کم یو عمل ښه دی، د مور پلار خدمت وکړه. نو داسې صحابه کرامو ته چې کم خبر میلاو شو هغې به عمل وکړه. نو صحابه کرامو تربیت دا ډېر بهتر وشوله چې دنیا کې ورته جنت بشارت میلاو شو. اوس مونږ منبر باندې چغې وهو، ځان ستړی کو، ستاسو دغه ټیم هم واخلو چې مسلمانانو داسې کوئ، تاسو نه کوئ. نو بیا د ویلو څه مقصد او څه فایده شوله؟ نو مونږ ته پکار دی لږ سوچ وکړو، اخر مرو که نه؟ که نه مرو؟ نو چې مرو نو نیکي ولې نه کوو؟ مونږ خپل ژوند دا ماشومان نه دي، دا خو ماشومان وي که نه؟ باباګانو تاسو خپل ژوند ډېر ټیټ کوئ، ځکه چې ستاسو نیم عمر په دنیا کې تیر شوی ده.